تاسو راشه هلته وګورئ چې څومره لایسنس هولډر هلته کې دي او څنګه کاروبار هلته کوي. دوی تاسو په دې باندې مجبوره کوي چې دوی هم راپاڅي او د بازار خالي شي، د دې خلکو د امن و رفع بحال شي او په یو ځای هلته کینو چې د بدنظمۍ کار نه شو او په اتفاق خپل روزګار کړو. د دې سره سره زموږ سره چې د سبزۍ منډۍ سره ریلیټډ کم کسان دي، که هغه بورو والا دی، که هغه تخم والا دی، که هغه هر یو دی چې د منډۍ سره ریلیټډ دي، هغوی ته باقاعده موږ هغه دوکانونه اویلیبل دي، دوکانونه ولرکو، هغو ته هم خواست کوو چې هغوی راشي او هلته خپل کاروبار شروع کړي په اتفاق سره. هغه مین غټ ځای دی. دلته کې زموږ ملګری وایي چې یاره ان اوټ خو منګوره کم نشته. هلته کې زموږ سره هر فیسیلیټي شته، جومات شته، بینک را روان دی، مارکیټ شته، یعنی چې څه کینټین شته، دا هر څه. او ټي ایم ای والا زموږ سره هم دا کړی اګریمنټ یې کړی چې هغه باقاعده موږ له کسان دا کوي د صفایۍ لپاره. هغه ټول سیستم به زموږ برابر وي. 60 فوټ روډ دی، 60 فوټ زموږ په دې کې 60 فوټه روډ دی. خو تاسو لاړ شئ په دې وخت کې به هم په هغې کې په خټو کې به دې کې څوک ګرځېدی نه شي. کم سے کم ترکولي روډونه دي، تیار بلډینګونه دي، کرایې پې ډېرې مناسب دي. هغه هر سړی یعنې ګاډۍ والا هم هغه کرایه برداشت کولی شي. او زموږ سره دغه اګریمنټ جي چې شوی دی نو د 50 سال لپاره شوی دی. هغه کرایه به خپله په هغه پرسنټیج باندې 3 کاله پس دا کېږي. 50 سال دغه اګریمنټ زموږ سره شوی دی. که چېرې دغه تنګېږي یا رتېږي دغه منډی هر څه چې دا بیا د ګورمنټ د لوکل ګورمنټ کار دی، موږ له بیا دیزې راکوي. خو اوس فلحال په دې کې له 20 کاله بالکل زموږ ټوله مسله ښه برابر تېرېدی شي. ریډه کې به دا خبره راځي چې تر اوسه پورې دی د دې منډۍ په حق کې دی څنګه هغه منډۍ ته لاړ، آیا دی خر شو یا د پیسې واخیستې یا څه نور څه سوال جواب رالو. نو زه دا واضحیت په دې باندې صرف کوم چې ما هغه منډۍ ته تلم، زه په دې بیس تلم چې د ګورنمنټ منډۍ د کمیټۍ منډۍ، نه د علي محمد جایداد له تلم، نه د غلام رسول جایداد له تلم، نه د بل چا جایداد له تلم. تلم منډۍ له منډۍ ما ته میلاویږي، دې خلکو ته به میلاویږي د کمیټۍ په ترو باندې او کرایه به ورکوي. که په هغې کې زما د دې رونو جایداد دی، ځان نه به جایداد دي، زه ورته قسم په خدای که د جایداد دپاره سلام کوم، ولې چې زه به کرایه ورکوم د کمیټۍ په بیس باندې. دویمه خبره دا ده، که ستاسو په خیال کې راځي یو کال مخکې دلته کمیشنرو نوم د هغه څه شی و، هغه ریاض مقصود د دې جنه ما پسې راغی چې ته زما سره کوآپریټ وکړه. موږ لاړو، هلته کې موږ جلسه وکړه، غالبا ستاسو وروڼه پکې وو. په هغې کې ما کوله دا خبره وکړه چې ما په کوم دوکان کې جلسه کوله، هغه د دې روډ دوکانو چې د ده په حیثیت د ماما لور ما سره ده. ما ورته دا ووایي چې بهی زه دا 3000 فوټ دوکان غواړم، په 1500 فوټ باندې زما کار نه کېږي. که تاسو ما له 3000 فوټ دوکان راکولی شئ، په جایز کرایه راکولی شئ، په قربان موږ به ورته راځو. که نه راکوئ نو موږ ورته نشو راتلی. په هغې زموږ سره امین د واده خیر وشو. موږ دلته رالو چې خزنې له رالو، زموږ نه مالکانان وتښتېدل. موږ خبره په ځای پاتې کړه. مهرباني وکئ، دا خلک آزاد کوي، په خپلو خپو یې وردوئ. زه تاسو ته غیرتیان ویم، د خپلې پیسې دې کټ کوئ. قسم په خدای زه نه درم ملګری. زه درېیم ته درخواست کوم چې 10 ساله زیږئ، زما منډۍ ته دې راشي، د هغه منډۍ ته دې راشي. که پکې فرق وي، زه په حقه یم، زما ملګرتیا دې وکړي. که هغه په حقه وي، د هغه ملګرتیا دې وکړي. که نه دی سالس وردېږي، که دی سالس نه وردېږي نو لہذا زه به بیا مجبورن په دې باندې راځم چې درېیمه ته بیا زما صدر نه یي، ته یوازې د دیو صدر یې، ته د غریب سړي صدر نه یي. د ده سره دلته 3000 کسان کار کوي، زما سره هلته 8000 کسان کار کوي. ته ته دې منډۍ نه ووتې، دا منډۍ تا ته بیا نه میلاویږي. بېګا ما ته خلکو خبرې کړي، بل ورځ ما ته خبرې کړي دي. بل دوی چې موږ 86 او 6 کسان تللي دي. زه ستاسو میډیا وال ته ټولو وروڼو ته دا درخواست کوم چې تاسو لاړ شئ او نن په منډۍ کې صورتحال وګورئ. ما څه ویډیو کړې ده، څه کوم، تاسو وګورئ چې دا څو اړتیا ناست دي، 50 ناست دي، 60 ناست دي. خو زه 6 اووم 10 شلم 30 زه به ته دغې منډۍ نه استعفا ورکړم، زه به دا کاروبار نه کوم او زه به خپل کور ته راځم. خو نن په میډیا ماته یو سړی وایي چې دا 6 دي، نو تاسو خو راشئ وګورئ که نه، دا 6 دي. یو سړی 80,000 روپۍ ورکوي او 10,000 روپۍ، 1,00,000 روپۍ ورکوي،
او دونه ځګی ورسره دی او هغه ته د شپې ټلیفون کېږي کو ته ته دکان نه ووتې نو دوکان درته واپسې بیا منډی مطلب که یو ټن شوه نو دا دوکان به بیا تا ته نه میلاویږي هغه ته خپلې غریبۍ وجې نه نشي پاسېدی خو زه لاړم او که هغه منډی ناکامه شوه او بیا دلتې راځم نو زما په کروړونو په لکونو روپۍ باندې زه به چاته سوال کوم چاته به جاړم او چاته به خپل فریاد کوم